أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. 70 نمبر آیات تے د سورۃ بنی اسرائیل پلسم سفارہ دا. دے دینا اللہ تبارک و تعالی د بنی آدم فضیلت او عزت بیانی چې الله تبارک و تعالی په تمام مخلوقاتو کې حضرت انسان سمرا مکرم او عزتمن پیدا کړی دی او تمام مخلوقات د دې انسان د پاره تابعدار ګرځولې دي او په ټولو مخلوقات باندې الله بنی آدم له شرافت او عزت ورکړی دی. ابتدا کې چې الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام پیدا کو نو تمام فرشتو ته حکم کړو چې تاسو د آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو ټول فرشتو د تعظیم سجده کړی و. نو دا ثابت کړه چې دا د تمام مخلوقاتنا معزز مکرم او بهترین وسی او مسلمان به حیثیت انسان خپل عزت چې الله ولا ورکړی دی هغه د اکثر انسانانو نه خیر دی. ګوره مسلمانانو الله تبارک و تعالی یو فرشته پیدا کړی دي. په فرشتو کې دای د خپل عبادت د پاره خاص کړی دي. دویم نمبر الله تبارک و تعالی جنات او شیاطین پیدا کړی دي. زناور پیدا کړی دي. باغی تمام زناورو کې هر قسم زناور آغا شامل دي. او په دریم نمبر باندې الله تبارک و تعالی دا انسان پیدا کړی دی. په زناورو کې الله تبارک و تعالی شهوت غرزولې دی او په فرشتو کې الله تبارک و تعالی عقل او فهم غرزولې دی. او د دې په منځ کې انسان دی چې الله تبارک و تعالی دل شهوت هم ور کړی دی او دل عقل هم ور کړی دی. او دا انسان دی د دنیا ته به تور امتحان را لېږلی دی. کله چې دا انسان خپل شهوت په عقل باندې غالب کی نو دا انسان د زناورو نه بدتر کی. چې د په دنیا کې شهوت غالب کی په خپل عقل باندې. علماء کرام فرمای چا چې خپل شهوت په عقل غالب کو نو دا انسان د زناور نه هم لاندې درجه کې ځان بیایي. قران مجید د دې خلکو په باره کې فرمایي اولئک کل انعام، دا خلق پشان د سارو دي، بل هم اضل، بلکې زیاد گمراه دي د سارونه. او کوم یو انسان چې خپل عقل په شهوت باندې غالب کی او خپل شهوت مغلوب کی، الله دې په مقام کې د فرشتو نه اوچته. نو هر یو انسان ته په دې خبره باندې ځان په کول فرض دي چې زه جهنم ته ځم، سو وجه ده چې جهنم ته ځم، وجه هم دغه ده. او زه چې جنت ته ځم نو سو وجه ده چې جنت ته ځم. هر مسلمان هغه دې په دې خبره باندې ځان پوهه کی
چې جنت او جهنم د څه لپاره دی او زبول په کوم اعمال باندې ده. نو اعمال دو قسم دي، یو نیک دي یو بد دي. کوم یو انسان چې خپل خواهش په عقل غالب کی د زناور نه بدتر کیږي، او کوم انسان چې خپل عقل په شهوت باندې غالب کی د فرشتو نه اوچت کیږي. نو دغه انسان د پاره الله د عزت لارې خولې دي. ولقد کرمنا بني آدم، په مقدس مکه بني آدم کافر دی او که مسلمان دی که هر مسلک او مذهب والا دی رونو، الله عزتمن پیدا کړی دی، د خپل عزت د خپل الله څخه خرابوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن ارقم په کور کې قرآن بیانو. ابو جهل عمر ابن هشام د شپې په پټ پټ لاړو او د رسول الله مبارک قرآن ته به غوږی خودو چې دې سوي. یو تن ولا بل مخله وراغه، ځکه عمر ابن هشام ابو جهل د خپل علاقې سردار او ملک او د لوی قام قبيله سړیو. ناغه ته ملک سے په دې تیارې کې خیر شه وېته چته تلوي. ناغه بل سړیو ته وای یاره ملک سے چې تارا ته نه وې نه زده ته نه وې. مو دا دویم سړی هم پټ پټلو او د نبی علی السلام د خپل قرآن به اوریدو او په ظاهر خو نشو د شرمېدل ځکه مخالفت ته ولړو. ناغه ته په کوم نیت راوته وې تر ته مخ کې وای ملک سے ته څنګه د شپې د سپنا وخته وې زه خو راغلم د محمد علی السلام قرآن مې اوریدو وېزم په دغه اراده راغلم. نو بیا به ناراضو ځکه عقیده به مو خراب شي. ځکه د محمد علیه السلام خبري دومره مؤثر دي چې سړی ځان طرف تراکاږي. نو په دې باندې لوز او قول وکړي چې بیا به مونږ دې خبرو لا ناراضو. وی بس صحیح ده، لوز او قول وشو. سبال بیا ابو جهل غله راغله دی او پټ د دیوال نشاته ناس دی. بیا اتفاقا یو بل بیا ولدل وی ته خو بیا راغله، هغه وی ته بیا ول راغله. نو دا په پټ پټ راتلل ځکه قرآن اثر داسې دی. وی تما ته دا وایا چې دا محمد چې کوم قرآن وی دا حق دی، ځکه مونږ پرون لوز او قول په دې خبره کړو چې مونږ به ناراضو. او ګوره ته بیا دغه پټ پټ راغله په یاره او ناسې د دیوال نشاته غله. نو دا محمد علیه السلام چې څه بیانې دا حق دی. نو ابو جهل ورته وی والله ان محمدن لصادق، زما دې په الله قسم دا محمد علیه السلام چې سوی دا حق دی، بالکل صحیح خبره کوي. نو ویمنه ولینا ویمنه مې ځکه نو چې ټول ملکی او سرداری به بنو هاشم ته منتقل شي. بس دغه یو ټکی په سر راغسته ما کما اومنه چې دا محمد حق دی. بیا خو لاړ بنو هاشم خو بیا ټول مکه سرداری غلا. ډیر خلک خپل فضیلت د خپل الله څخه خاورو کې میلاوي، د خپل عہده فکر وسري، د خانه ملکانه او د مالداري فکر په سر راغستي. زکه زما استاد سره په خاورو کې نه کینی، زما استاد سره په ځمکه قرآن ته نه کینی، وای غټ سړی. ولقد کرمنا بني آدم، الله بني آدم له عزت ورکړه د رونو په خبره باندې په دې قرآن باندې. دا قرآن وای بني آدم عزتمند دي. نور یو قانون بتا داونه چې بني آدم عزتمند دي. دا د انسان کتاب دی او د قرآن مجید عنوان د انسان، دا د انسان ته نصیحت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، انسانان قانون دي پشانت د قانونو د سرو زرو او د سپینو زرو. پنومی انسان دا کان دی، د سرو او د سپینو زرو کان دی، دا ډېر قیمتي الله پاک پیدا کړی دی. بعض انسان کان دی
سره درته نه بعد انسان قیمتي دی د سرو زرو او د سپینو زرو د ملغلرو او د زمرودو قانون دي خلق پسې ګرځي خلق پسې تلاش کوي هر سړی و چې ما ملاقات وکړي ما خدمت وکړي ما لاس کول کړي ما دې دعا واغسته تاسو بلیدلی داسې لوی لوی شيوخ علما کرام چې دا غوي په ملاقاتونو پسې خلک کم دې ته سفر کوي او دا غوي نه ټایمونه اخلي چې ما سره ملاقات وشوي دا کان دې د سرو او د سپینو او بعضی انسان دا کان دې د کویلې تشعور تنه بلیږي بعضی انسان کان دې د ګوګړو بعضی انسان کان دې د چونی بعضی انسان کان دې هغه اسه د عام ګټه نو هر انسان پدې کې الله یو صلاحیت خو دې ده ولقد کرمنا بني آدم نبی علیہ السلام فرمایي خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام پتاسو کې او خيار معتبر اعلی انسان چې په جاهلیت کې څنګه اعلی معتبر او غوړو په اسلام کې هم معتبر غوړ او اعلی رونو اسلام او دین د چا فضیلت د چا مرتبه کمی نو خی ولا سیوا کوي خو ابو جهل لعین گمراه هغه زما مرتبه د ملکانه به ختم شي زکه د پیغمبر نه ګڼم زکه د تعلیمات حق نه ګڼم زما دنیوي مرتبه او عدبه شي ختم شي خلق براتوي چې وګور د اور نه وایریدو خلق براتوي چې ملک سړی ته وګوراو دیو ادنا انسان سره ناس ته وګوراو داغه پلاس کې بیعت ته وګوراو داغه پلاس کې لاس خودو ته نو ډیر خلق رونو عزتمن وي خو خپل عزت باندې نه پويږي رب کریم فرمایي ولقد کرمنا بني آدم یقینا عزت ورکړه دې مونږه بني آدم لا وحملناهم او مونږه سوار کړی دي دې بني آدم لرا فل بر پوچو باندې والبحر او فدریاب کې هر انسان الله هر شی د انسان نه علاوه الله دې انسان لا پیدا کړی دی که انسان په دریاب کې دی ګور مسلمانانو څومره چې په دریاب کې جازونه دي د انسان د پاره دي دویم نمبر ورزقناهم من الطيبات او مونږه رزق ورکړل دی لرا د پاکو سيزونو نا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن د الله جل جلاله د فرشتو په نسبت باندې عزتمن پیدا کړی دی ځکه فرشته د الله مقرب مخلوق دي او دای داغونه مچت کړی دی نو الله دې انسان له د پاکو خوراکونو ورکړي دي دویم وفضلناهم او مونږه غورواله ورکړي دي دی انسان دی بنی آدم لرا علا کثیرن پډیرو سيزونو باندې ممن د هغه مخلوقاتنا خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلا په غوروالی سره سبحان ربک